علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ان شاء الله ملګرو زموږ د ګرافیک ډیزاینینګ پنځم کلاس دی او سٹارټ باخلو د خیره سره. نن به موږ ډیزاین کوو یوټیوب بینر. دلته راغلو کریټ ډیزاین باندې کلیک کوو. دلته بیا راشو یوټیوب بینر ته. یوټیوب بینر هم سلیکټ کوو. یوټیوب بینر هم کلیک کوو. دلته به اوس موږ سره راشي. اول خو زه چې دا یوټیوب بینر څه ته وایي دلته ما سرچ کو. زه خپل چې کوم زما یوټیوب چینل دی اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي. دا اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي ما سرچ کړه. تاسو ته ښیم کنه چې یوټیوب بینر څه ته وایي. یوټیوب بینر دلته زه رالم. اوس چې تاسو ته دا کم بیک ګراوند ښکاري که نه درته یوټیوب بینر ویلی کېږي. دا یوټیوب بینر دی. صحیح ده. نن به انشاءالله مونږ دا جوړو. دا یوټیوب بینر به مونږ جوړو د خیر څه پکې نو په ګرافیک ډیزاینینګ مونږ د پنځم کلاس کې به دا جوړو. خو نور چې څومره پوسټینګ کېږي که نه که دغه بینر تاسو د لینکډین دپاره استعمالوئ یا د پینټرسټ دپاره استعمالوئ یا د ټویټر دپاره د ټول دقه یو طریقه ده. صحیح ده. صرف د هغې سایز چینج کېږي. نور دقه یو طریقه ده. په هغې طریقې سره به چې کوم تاسو سلیکټ کوئ. ما به دا یو سلیکټ کو. صحیح ده. دا اوس ډیزاین کوم. سیمپل ډیزاینینګ د دې کوم. اوس دا چې زه ډیلیټ کوم که نه دلته ما دوه آپشنز راکوي. ما ته وایي چې یا فریم ډیلیټ کړئ که نه ایمیج ډیلیټ کړئ. زه یم چې صرف ایمیج ډیلیټ کوم او فریم پرېږدم. او که تاسو دواړه ډیلیټ کوئ دواړه هم ډیلیټ کولی شئ. ما صرف ایمیج ډیلیټ کو. صحیح ده. بیا زړه طریقه د اپلوډ لرالم. اپلوډ کې ما چې کوم څیزونه اپلوډ کړي هغه به دلته دغه کېږي. او که تاسو اپلوډ کوئ نو دغه اپلوډ فایل ته به لاړ شئ. نو یا به فیس ته لاړ شئ یا به تاسو موبایل باندې کوئ نو موبایل فوټوز ته به لاړ شئ. بس ډریګ اینډ ډراپ دی. سمپل څه راکټ ساینس په دې کې نشته. بس دغه ډریګ اینډ ډراپ مې وکړو او دلته مې چې کوم دی برابر کړو. اوس دا ټیکسټ چې کوم دی ما ټوټل سلیکټ کړل. دا اوس ډیزاین کوم که نه په خپل طریقې سره. IDSA اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي. بس فرنوم لیکم اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي. بس دا دې کې مې دقه کو. دې دا چې کوم د سایز برابرول دي که نه په یو لاین کې مو راوستو. دغه کې نه مې سپیرته مې ونیو. بیا واپس مې سایز برابر کو. ریسایزینګ مې وکړو. دې له بس سیمپل ده. دبره نارالم ما دواړه سلیکټ کړه. صحیح ده. دا زه اوس ورته کوم که یو سلیکشن کې نو بیا ټایم لږ ډېر لګي که نه که تاسو دواړه سلیکټ کوئ نو هغه دواړه دغه شانتې راځئ او دواړه سلیکشن کوئ نو بیا به یو شانتې پورته ځي او ښکته چې کوم ځای کې ته بیا تاسو برابرول غواړئ هغه تاسو برابرولی شئ. دلته مې ولیکو لرن ډیجیټل سکلز فار فری. دې بیک ګراوند که چینج کول غواړئ بیک ګراوند هم چینج کولی شئ. اوس زه دا لاندې چې کوم دقلته زه اوس د خپل زما چې کوم ویب سایټ دی که نه انشاءالله په دې زما پر ویب سایټ باندې تاسو ته بیا چې کوم دغه میلاویږي. دا زما د ویب سایټ یو آر ایل دی. تاسو ته به انشاءالله څومره دغه شي که نه په ریټن فارم کې به دلته میلاویږي تاسو ته. دلته ما خپل ویب سایټ یو آر ایل ور واچو. پیسټ مې کو. زما دا د ویب سایټ یو آر ایل راغی. دا مې دلته سبسکرایب بټن باندې خو راوړله.
دا مې لږ داسې برابر کو. صحیح ده. دا زما سره یو سمپل ډیزاین جوړ کړی شو. اوس ما دغلته رایټینګ چې کوم دی د ټیکسټ فارم کې ما سلیکشن وکړو. فالو اس دا آپشنز راولم کنه. دا اکثر به تاسو لیدلی دغه کې لکه اکثر په دې بینرز باندې کنه یوټیوب بینرز باندې یا فیسبوک پیج په کور چې کوي ټوټل کورونه دا یو شیزونه ټوټل دغه یو طریقه کار دی. صرف سایز چینج کوي. د هغې کوم سایز دلته یا ګوګل کې سرچ کوئ یا دلته خپل سایزونه د ورکړي یو سایز یې صحیح. بیا دلته ایلیمنټس ته ایلیمنټس ما چې کوم دی د فیسبوک آیکان چې کوم دی هغه سلیکټ کړو. صحیح ده. فیسبوک آیکان ما راوړو. بل مې لږ داسې مخکې کو. اوس دغه زه سلیکټ کوم. زه دې نه بعد چې کوم دی زه اوس انسټاګرام آیکن راوړم. انسټاګرام ما سرچ کو. اوس د انسټاګرام آیکن زه سلیکټ کوم. هغه دلته راوړم. بیا به د انشاءالله دې ډیزاین کو لکه برابر وبې. انسټاګرام هم راغلو. بیا داسې ما سرچ کو. ټویټر هم دلته راغلو. آیکان ما سرچ کو دلته راغلو. بس سره کټ ساینس پکې نشته چې تاسو کوم څه کاریږي بس دغلته سرچ کوئ او صرف دغه کوئ استعمالوئ ډېر په اسانه طریقې سره. انشاءالله اوس موږ دا یو ښایسته شان ډیزاین جوړ کړو. دا درې واړه ما سلیکټ کړل او اوس واړه کول غواړئ غټول غواړئ نو هغه تاسو بیا کولی شئ. صحیح ده. دا داسې چې لکه د ټایم د بچاو دپاره د سړی درې لکه دا کم څیزونه چې سلیکټ کړي په یو پیر باندې بیا ډریګ اینډ ډراپ کولی شي چې تاسو کوم ځای کې سیټ کول غواړئ. فالو اوس مې سلیکټ کړو. دا لږ بولډ کول غواړم نو ځینې ما چې کوم دی بولډ کړو. دا زما نیم شو. اخلاص ډیجی سکلز اکیډمي دغه یوټیوب بټن راغله او دا زما یو آر ایل شو لاندې او لرن ډیجیټل سکلز فور فری. ایمیج آیکانز او یو آر ایل بهترین دغه جوړ شو. مو سره اوس یو یوټیوب بینر مو سره جوړ شو. یوټیوب چې کوم شاته بیک ګراوند هغه مو سره جوړ شو. سمپل دا اوس تاسو پې لږ فرکټس وکړئ. انشاءالله د دې نه به هم ډېر ښایسته ښایسته چې کوم بیک ګراوند جوړوئ او دا ټوټل څیزونه چې کوم دی دغه یو شان دي. صحیح ده. او پوسټینګ هم چې څومره پوسټونه چې تاسو کوئ لکه اوس د انسټاګرام او د یوټیوب او کې هم پوسټونه یې که نه دا ټوټل دغه یو طریقه کار دی. دغه یو طریقه کار سره کېږي او دا بینر جوړوئ صرف سایز چینج کوئ بس او نور هغه یو شی دی. زه لاړم سرچ د شیر کې ما چې کوم دی ډاونلوډ سیټینګ ما سلیکټ کړلی ځم چې ډاونلوډ سیټینګ کې ډاونلوډ شي. سمپل دا مو سره سلیکټ شو او انشاءالله ملاویږو نیکسٹ ویډیو کې. تب تک के लिए अल्लाह हाफिज़.